اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لکه موږ تاسې ټول ګورو 5 میاشتونه پړه چنار لیارې باندې دي په دغه ریاست کې. دا به تاریخ کې لیکای شي که نن سبا دا ورکې نه وي، دا به تاریخ کې لیکای شي. راتلونکي زمانې کې چې و ځای کې ریاست ټوټل موجود و، آرمي موجوده وه، ادارې موجودې وي، پولیس موجود و، دې کې ټوله جنازې رڅي، لیارې بند دي. د دې پوښتنه اوسه پورې د حکومت نه وکړله. سی سی ټي کیمرو کې ریکارډونه موجود دي، اوسه پورې هېڅ پوښتنه ونه شوله. بیا که زه نه پوښتنه کوې چې دغې ادارو کې هر څه زه ادارو والا نه پوښتنه کوم، دا محقق جوړېږي، دا به زه کوم. ځینې بیا خلکو کې پیاوړې کېږي چې دغه نه پیاوړ وشي چې دغه زه نه خبرې ښې نه دي کړي. دا یې مو حق دی، ما دا حق دی چې ما ته تحفظ وکړي دا ریاست، آرمي ور ادارې، دا یې مو حق جوړېږي چې ما ته دا ریاست ما ته تحفظ وکړي. ما ته تحفظ نه میلیږي، زه پاکستانی نه یم، ته ما بغي ثابت کوې. زه بالکل بغي یم نه، زه الحمدلله زه شیعه یم. چېرته چې د پاکستان خاورې ته نقصان کیدی شي، چېرته رسیږي، ته پاکستانی شیعه ورته ورسوه چې هغه نقصان درته ختم کړي. دا څه خیل ملک دی؟ دا کوم ریاست دی؟ 5 میاشتونه دلته آرمي موجوده، هر رقم فیسلټیز تا سره موجود دي. دا روډ ته نشي خلاصوی، 25 کیلومتر روډ دی. ایماغن ته یو بند حقیر ته ته راکړه، دا یو 50 کسانه راکړه چې دا روډ زه درته خلصوم که نه خلصوم. تاسو هر څه شته خو ته یې نه خلصوي. دا به یوه ورځې تاریخ کې لیکلی شي چې یو داسې دور تېر شوی دی چې هغه کې د ټوله فیسلټیز حکومت سره ریاست سره موجود وو، خو بیا د شیعو جنازې الله اکبر سره سرونه قتل کېدل کټېدل، بیا دغه ریاست سترګې ورته غړولې دي. خو یوه اخر کې دا خبره ته کوم، ته که کومې یوې محکمې سره تعلق لرې، ته ایس یې، ته ډي سي، ته جرنیل یې، ته څه یې، زه غلط نه یم. بیا که یې پیاوړي دی دار به در څو بې واورېسي د دنیا پاتې دی، یې پیاوړي کوي چې کوي وکه زه خپل حق نه که مړ کېږم مړ ده شم. ته هر څه ګورې په دغو سترګو د ولیدل، خو ته هېڅ نه کوې. ته یې چې ما سره دا و دا دی، یوه ورځ ده داسې رسي چې حساب کتاب به ورکوې، دغې ودې به تا دغې جزا به تا ته میلاویږي چې تا مخکې عوام قتل کېدو، تا د دې نه هېڅ کیسه نه دی اخیستی. خدای تعالی ډېر لوی زورور خدای دی، ډېر هر څه نه پراخ خدای دی. یوه ورځ به تاسې دا کبر، دا ظلم، دا جبر ختم کېږي، خاوره سره به خاوره میلاو کېږي انشاءالله. موږ ته خپلو ابا و اجدادو نه پاتې دي، داسې پاتې دي چې دا تکلیف دا مو مولا حسین درس دی، دا مو برداشت کوو. زه ټولو کورمیوالو ته یم چې دغې درنې کې ښه بربود شرکت وکړئ.